العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، كتاب الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. देखिए मैं कलाम अबल और दर तक करे दे बाब قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس وهو قول وفعل ويزيد وينقص. माता तो तमाम के वीडियो द इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तराजिम द इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जान ला जो लुई इल्मी हैसियत लरी और फवाइद उसूलिया के कस्ता सोयारी नमा वीडियो के उलमा लिखली दी फिक़्ह बुखारी की तराजिम द फिक़्ह बुखारी दो माने में करे यो माना खुदा के फिक़्ह मसला मुस्तंबता हो तो आगा मसाइल के मुस्तंबत हदीस नदी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पर तर्जुमातुल बाब के हो यानी तर्जुमातुल बाब मसाइल मुस्तंबता हदीस नदी और फिक़्ह बना माना मा सियासत और दिक्कतुन नजर करेवा दू सियासत बारीकी तवक्कुल ज़हनी तराजिम न मालूम है जामिलु के तराजिम कल दी नस कुरान रोड़ी او کله حدیث وروړي کله دواړه وروړي دغه یو په تبرک حاصلې او بل دا اصلي په دې باب کې دا مې ویلو چې کله دا چې هر جزء ترجمه الباب ځان له مستعاری او کله د احادیث ورنه بیا دلیل وروړي یو حدیث یو جزء دلیل بل حدیث بل جزء دلیل او کله دا چې جزء اول مستعاری او جزء ثاني او ثالث ورته دلایل وي تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دلته کې بلومبي جز هغه مدعا وکړه او قال الله ليزداد ایمانا لو سجدتم آیتون دي یا آثار دي یا احادیث دي نو دې ټول دلایل ولا جوړ او دا مقصد د ترجمه الباب د سره غرض معلوم کا دو خبر دا به انتهایی زمون هر ځای کې تر اخر کې کتاب کې چلیږي کہ غرض د امام بخاری رحمت اللہ علیہ د انعقاد د ترجمه الباب نستدی تب هر دی وای او کجر زمانہ یې رید ته ورا ترایا ده نظر تب وایو باب قول النبي صلی الله علیه وسلم ورياض ساتا کله دی وای باب قول النبي بني الاسلام على خمس او باب کله به حدیث ذکر کی او قول النبي ور سراړو نه وای کله به حدیث ذکر کی او قول النبی ور سراړو ذکر نه کی ذکر دولار چا باب الحیاء من الايمان کم دے دے یا ندی فسیل الفزا اغه لري مزه نزيل الفا باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ودي منت وګورئ باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده هغه کې له جواب قول النبي صلى الله عليه وسلم قول النبي وتعالى ذکر نشر نو بعض علماء ذلك ويتكم حديث مشوري عوام الناس كم حديث ذي مشوري نو بیا التکه دې قول النبي وسلم وي اصل مشور من سلمہ او چې کوم مشور په عوامو کې ني دې وسره لفظ قول النبي وي چې ګورلار پیغمبر علیه السلام قول دی کوئی شيء ایو جواب دا چې کوم حدیث مشهوري عند الناس مشهور عند الناس ته وقد كنت فتر جلال عليه السلام حدیث ته نو بیا قول النبي نوي من باب الحياء من الايمان قول النبي ته ضرورت نشته دا مشهور عند الناس او چې کوم حدیث مشهور عند الناس نبی نو دې هغه طرف یا قول النبي وي یا وجه پیدا شو او دا وجه دا خو زمانه ده حافظ ملګری علامه علم ذکر دا علماء نه بعض حضرات وایي چې کوم حدیث د بشر برابر یې سره قول النبي وایي او چې بشر تینی برابر نو قول النبي نه وای دا ډیر کمزور جواب دی پریوته جواب باب من سلم المسلمون خذ استراوړي دي المسلم من سلم المسلمون من لسان څه ذکر کړي نو ضرورت ذکر کړي دي نو بیا څنګه د بشر برابر نه دي وایي کل جواب دا دی چې دا د امام بخاری رحمت الله علیه په یو تفنن په عبارت دی مزه دا کله قول النبي وای او کله ورونه
خپل جواب او د دینم خشته جواب کې درته وکما دا چې دا ستا تشخیص الاذهان کوي چې وطانا مجتهد جوړول غواړي تانا فقيه جوړول غواړي چې وی بابو من سلم المسلمون تا ذهن کې وسوچ راشي چې دا حدیث دی او کله چا مقوله ده سوچ براشي نو فورا بدل تبي وي چې ستنه سره چې نقنوي سمقاز من سلم المسلمون من لساني نو چې کوم شي دا تعبنا او دا شوقنا تشويقنا بس حاصل شي اغلب اوقع في النفس استاد دې تیزی راول ګوري چې ته په سوچو کې جلال په هونه قول دې کنه لري تشو تیزی او جلوس سره بیا وې په تنن سره نو خبره د فضیل کی پورا محکم شو بهر کې تو دلته وی قول النبي صلی الله علیه وسلم او دا حدیث القرآن دی ترجمه الباب نه پتو ذکر روان دی بنی الاسلام علی خمس مولانا صاحب تاسو خیرو دي کې ما تاسو نو ته ویلی و استعاره مطالب نه یو استعاره بالکنایه ده یو استعاره مصرحه ده یو تشریحیه ده او یو مبنیه ده دلته د ضرور استعارات او اقسام دي او تقاسیم مختلف دي ما ویلیو چې ذکر د مشبای مراد مشبای وای مې خلک وی ذکر د مشبای مراد مشبای ده خطا وای ذکر د مشبای مراد مشبای او دا شاعر دا قاری دا متکلم خپل نفس کې تشبیه دی او شی سره ورکی هغه ته استعاره بالکنایه یا مبنیه وته او ذکر د مشبہ به یو مراد نه مشبہ الته کې مراد مشبہ به دلته بل مراد نه چې استعاره مصرحه یا تصریحیه وي نکاسه شو رأيت أسدا يرمي مريم ولد يشتري حوالي وذلك ذكر الأسد ومراد الأسد نلي مراد الرجل شجاع وقارين يرمي لا ذلك يرمي حيوان مفترس نكي رجل شجاعي يا رأيت أسدا يغتسل في الحمام أسد ولد في حمام كلمبل ويغتسل في الحمام قرينة ردي خبر ذا دلته کې اسد نه مراد هغه حیوان مختلف نه مراد رجل شجاع مراد نو ګوره ذکر د مشبہ به مراد مشبہ او دی بل کې به ذکر د مشبہ مراد مشبہ به نه اخلي ګوره مثال درکو دې کې به ذکر د مشبہ مراد هم مشبہ الګ ډیر خطا کیږي الته ذکر د مشبہ به مراد مشبہ دلته مو ذکر د مشبہ مراد مشبہ به وایي مراد مشبہ به څه مراد مشبہ به ذکر دا مشبہ مراد هم مشبہ او متکلم په خپل نفس کې دی او چې ګرځي تشبیه ورکړي غرض دی مصنف په خپل متکلم په خپل نفس کې تشبیه ورکړي دی او شی سره دی غرض دی خبره کا مثال در کوم په وجه او په لازم د لوازمات او مشبانا مشبابین مشبہ له ثابت دي تسوي دي د تخیلیه وای او که مناسب د مناسبات او مشبابین مشبہ له ثابت دي ترشیحیه وته دا درې واړه په یو شعر کې دي اذا المنيه وان شوت اسفارها هغه وخت چې مرګ خپل نوکان خاص کی الفیت كل تمیمه لا تنفع عثمانیه تشبیه شاعر ورکړه د سبو سره ویل چې ذکر د منیه مراد سبو دا دلته شاعر مقصد منیه د مرګ د سبو دی دا عمر کیا ده مقصد کې سبب نه سبب چې شک ته چې بچالو کې خلک کې پیسې دی وای ته خو د مرګ خبرې کوي چې ګوره مرګ یو د الله بیا نه دي دا دی نو ذکر د منیه مراد هم منیه مراد ذکر د منیه مراد دې نه هم منیه او دې پر خپل نفس کې تشبیه ورکړي دا سبب سره نه غلا ده هغه څه کې دي چې د معقول محسوس سره ورکړي معقول سره ورکړي محسوس تر څه لپاره ورکړي تقریبا الفهم دا مسله د فهم تر نږدې شي او حقیقت سبو جلا چې پنځه هغه کې مختلف حالا کوي بیا خو نه خالي د بچ نه پاتې کیږي نو مرګم چلا نه کوي د بچ نه پاتې کیږي دا تشبیه ورکړي د معقول د محسوس سره د تقریب د مسلې فهم دا تقریب د مسلې فهم دا نو مراد منیه د سبو نه لري اظفار لازم د لوازمات او مشبابهین دي اظفار لازم د لوازمات او مشبابهین دي او مشبہ له ثابتې نو څه شی شو
تخیلیه شوا او انشاء نو کان تقول لازم ندی خو مناسب دی او مغه سره مناسب دی نو انشاء مناسب د مناسبات او مشابه به لري او مشابه له ثابتې نو دا ترشیحیه شوا دلته راشه علیه السلام د اسلام تشبیه ورکړه خیمه سره بني الاسلام على 5 اسلام تشبیه ورکړي د خیمه سره دا دین مو چې ذکر نه مشابه مراد مشابه به علیه السلام مراد او خیمه نه دغه مراد اسلام دی ذکر نه مشابه چې اسلام دی مراد هم مشابه وعليه السلام تقبل نفس کی تشبیه د خیمه سره ورکړه لغرضین غرض ته دی تشبیه د محسوس ورکړي د معقول ورکړي د چا سره د محسوس سره د فارا تقریب د غرض فهمتا دا غرض د فهم ترانه دې کوي ډېرې وجې دي لکه څنګه خیمه محیط ده د قرنګ اسلام هم په انسان محیط دی څنګه خیمه محیط دروازه تشبیه وایو او جهود تشبیه څنګه خیمه محیط ده اسلام هم په انسان باندې محیط دی څنګه خیمه دافع د قر او د حر ده یقین دفاع کی د ګرمه هم دفاع کوي څنګه خیمه دافع د چا ده د قر د یقین او د حر د ګرمه د قرنګ اسلام دافع د مصائب دی او د آلام اغینا دی بچ گوی ٹھیک شو څنګه چې خیمه د سړی حفاظت کوي څنګه چې خیمه سړی څه کوي حفاظت کوي اسلام هم ستا محافظ دی آفات اخرویونه ویږي په خبره څنګه سړی خیمه نه ځان نه بار کوي مکمل پکې ځان داخلي ال خیمه پیدا ور کوي نور نه ځان بچ کې یقین ازان بچ کے نو کملن بزان داخله بلکہ پردیب نان پر خلق بس دیگی دغنا کی ادخلوا فی السلم کافہ یہ تشبیہ شوا تشبیہ په احاطه کې شوا تشبیہ په دفع د خر او د حر کې شوا او تشبیہ په چا کې شوا مولانا صاحب په دې کې حفاظت کې شوا او تشبیہ په څه کې شوا مولانا صاحب په دخول کملن کې یو بل شی هم دی خیمه ته خیمه خو بیت وی خیمه ته سړی راغی سړی مأمون شي رجوع ورته انسان کوي د قرنګ اسلام ته ټولې وجې دي نو تشبیه د اسلام د خیمه سره علیه السلام خپل نس کې ذکر ده اسلام مراد نه اسلام خپل نس کې تشبیه د خیمه سره ورکوي داخله غرض اخراج ما درته وي د عرب الکنایه شوا بنا د لوازمات د خیمه نه ده هغه اسلام د ثابتوي قیمه بقا مقابل مبنیی چې جوړه شي قیمه ورته وي د نوم دی دا لازم د لوازمات ثابتي اسلام درا دا چې تقیلی اشوا او پنځه کو لازم نه دی مناسب نه دی په ضرور مدریږي بدرو مدریږي مناقصه وي نو 500 دعائم دا ورته مناسب دي او باج علماء وی دا په مسلمانۍ کې ویلي دا تمثيل دی استعارنا تفصیل پیژنه تفصیل څه ته وایي تفصیل دې ته وایي چې امور به یو ځای کې دا غیر به یو هيئت منتزعه بس التبنور امور دوره غیر به یو هيئت منتزعه بس نو د دې هيئت پر هغه هيئت سره تشبيه هيئت منتزعه من الامور تشبيه هيئت منتزعه من الامور دا تشبيه سره ورکه بهيئة منتزعة من الأمور مثال دخل المختصر معنی کی اگر مبه شیران هیر شو ادویم برده ہوئے دا شمس مثال ورکی کہ کم وقت پا افق کی راقی گی کل مرآت فی کفل اشل توئی ادا ٹھیک جیسے گے نہ داسې بني داسې نه دي داسې دي هغه مخکې چې ریې شو او اخر داسې دي کل مرآت فی کفل اشل کل مرآت فی
مرآت شیشې ته او اشل ګوزنی ته وي ما ته ګوره لمدې هلته چې نور راخېږي در سوچ کوه نو نور خطل دغه وخت کې دا نور مدور یو شیشې غونه مدور او دې خواته دې اطراف ته چې ګوري دا هغه هيئت ته ګوري او برخېږي دا حرکت ته محسوس دی چې وته دې خو ګوري بیا برته ته د هغه حرکت نه معلومیږي اولاد د هغه حرکت ته معلومیږي او دا چمک وندي وي دغه وخت د انسان نظر سترګې په لګيږي نو دې نور ته ګور دا په دې ته نه ښکاري دغه چمک د وجنه د ته داسې ښکاري چمک د وجنه د ته متحرک داسې بره متحرک نه پدې ولاړ د ته نه ښکاري دې نور ته پورا چې کوم وخت راخېږي دا هغه تصویر بتا دې هر راشي هغه غاړه بتا په دې کې راځي هغه جانب دوی شو او دریم بتا ته دا هغه سوواري په دې کې راځي او پینځم بتا ته دا هغه غلط کېدل په دې کې راشي دا په دې بنو دي دا څه بکیږي نن ته هغه یو اطراف نظر کې په یو دینه شو دراوي کومه ودرېږي نو چې دلته کې د ګوزنی ته وګورئ دا غلط شي شره هغه ګوزنی لا پاتې نو ګورئ دام حرکت کوي دام مدور دی دام چمک کوي چې نور تر بیا مخامخ کې بیا چمک کوي نو د دې نه مې هيئت منتزع کړ هغه نه مې هيئت منتزع کړ دې هيئت منتزع تشبيه د هيئت منتزع سره کو دې تمثيل وایي ته تمثيل یو بل معنا هم ده ګورئ زپری دا تشبيه بلیغ تام دی تشبيه بلیغ ویژنه تشبيه د یو شی د مشبہ سره به د ذکر د ادات تشبیه هغه باندې مستقی کی وجہ ده خو دې د تمثيل وایي هيئات منتزعه د امور متعدده او نه د هيئات منتزعه د امور متعدده او سره دې د تمثيل وایي نو پیغمبر علیه السلام مبارک د خیمه د هغه حاصا د هغه بنځستنه د ارث په ذهن کې او هيئات دی واغسته او دې په اسلام او ارکان اربعه د هغه یو هيئات واغسته دې هيئات اوله اثر تشبيه ورکړي ونظام على خمس تذكر خارج سؤال لازم اداري اسلام على خمس او هو تشبيه خیمه سره ورکړه قانون دار چې مبنا جداوي مغاير ایت مبنا عليه سرا مبنا جداوي د چاته مایا مغاير ایت مبنا عليه سرا لکه چت او دیوالونه چت بنا دې په دیوالونو نو چت مغایر دې دیوالونو کوټه نه غوري کوټه په مجموعي سره خانه نه کوټه نه چت بنا دې په چا باندې په دیوالونو نو دیوال جدا تعریف لري جدا حقیقت لري جدا تعریف لري جدا حقیقت لري ان هم معلومیږي چې اسلام بنا چې په دې پینځو سره په پینځه سره جدا حقیقت لري اسلام جدا حالانکه اسلام خدا غره د پینځه دي مبنا مغایر دي د مبنا علیه قانون داري او دلته کې سبا اسلام قرآن لا پینځه سره دي جواب ورکوم جعالا په معنا د من دي ولې اسلام من خمسین د پینځه اجزا شو او کوټه شو چاته نه څه شو لکه کوټه شو ولې اسلام من خمسین من خمس دعائم ابرز حدیث کراشی شهادت الله اله الا الله واقام الصلاه وايتاء الزکات والحج وصوم رمضان حدیث دوسرا راوړی غرض امام بخاری سره غرض معلوم کا ترکیب دې اسلام ثابت وی ایو غرض ترکیب دې اسلام ثابت وی ایو غرض دې غرض ترکیب ثابت کی دا ثابت وی چې الایمان یزيد و ينقص ورما قاعده وی چې الامر مرکب یزيد و ينقص المرکب یزيد و ينقص ما قاعده ویلدا المرکب یزيد و ينقص ولی یزيد و ينقص ځکه مرکب ذو اجزاوی او دا قانون چې په زیادت د اجزا او کل زیاتېږي او په تنقیص د اجزا او کل کمیږي ما ویلو کړه د کتاب 200 پاڼې دي او د بل کتاب 600 پاڼې دي ته په نن پرې کې دا یو مرکب زیات شو ورقان په نسبت د دې بل په اعتبار دا اوره نو الایمان یو ثابت وی شابه وای راته غرض یې چې دی دا
د ایمان ترکیب دیم اصل غرض دې چې دی زیادت او نقصان په ایمان کې اصل غرض ده تو مخکې کا غرض یې ثابتې زیادت او نقصان په ایمان کې ولې څنګه دا مرکب دی او مرکب يزيد وينقص او لما لانه مركب وكل مركب يزيد وينقص صغرى ذا كبرى شوا وسول كبرى خو دې بدیهی ده كبرى خو دې بدیهی ده چې المركب يزيد وينقص بدیهی ده او صغرى لازم لانه مركب ولا مركب دي دلائل فلوي نبي څه ما قضيه ما جوړ کړل استدلال الايمان يزيد وينقص ولي لانه مركب صغرى شوا والمركب يزيد وينقص بشكل اول شو هذا سبت مرضوا استثناء كبرى خو دې بدیهی ده مرکب يزيد وينقص ذکر الوجداء له الوجداء په زیادت او په نقصان زیاتې کمیږي او اسلام مرکب ولې دلیل دلایل دا ټول دلایل د صغرا دي بني الاسلام على خمس امام بخاري ثابت کړل ضمنان چې د 50 تنو مرکب شوا صغرا ثابت دي د 50 تنو مرکب شوا او مغه کبرا ورته روايه چې كل مرکب يزيد لك يزيد وينقص والاسلام يزيد وينقص نو دا دعوه ثابت کړه نص قرآن نه ضمن ثابت نص حدیث نه ضمن ثابت کړه مخکې کړه او صراحه وی او قول وفعل ويزيد وينقص وهو قول وفعل ایمان قول وفعل نه ایمان څنګه کا قول وفعل تو سوال کوونه پختا چې اصل شی خو دې پرې خو کې تصدیق دی قول وفعل سو کوي کرامیه قول وفعل سو کوي لکه بلکې غیم اقرار دې لسان فعل د بغلابیات زیات دا خو چا مزه ده درې جواب دی یو دا چې قول عام دې قول د لسان یو قول د قلب وی ذکر قلبي او ذکر لساني قول عام دې کله لسان وی کله سوي د قلب لسان والا شهادت شو او قلب والا تصدیق شو یا فعل عام تم فعل د جوارح دې عمل بالارکان او فعل د قلب دې تصديق دي بيجي بخبره يا بقول عام طبعا قول فاقرار باللسان دي وتصديق قلبي ذل قول يا فعل بعض فعل الجوارح وده اندامون دي او فعل ده قلب دي تصديق دي او يا بعض علماء كل جواب کړی دا ټول شارحین لیکلي دي تصدیق کی شروع کې د معتمد علماء اختلاف نه ذکر نه تصدیق مرجئه من تصدیق ائمه ثلاثه من تصدیق خوارج و معتزله من تصدیق من صرف کرامیه و جهمیه نه مني هغه بلا ور پسې کروږي ویګي به صرف کرامیه او جهمیه نه مني هغه غیر معتزله خلق دي هغه دون زیات خلق نو اصل معتزله خوارج دي مرجئه دي ویګي په خبره هغه تصدیق نه تصدیق مشهور دی پر اکثر علماء کې مسلم دی پر ذا معتد بهم علماء کې ذکر نه کړ او قول او فعل کې اختلاف دی مرجئه وی قول فعل نه منګه وایي قول فعل نه څه خبره کوي وهو قول وفعل مسجدا ويزيد وينقص زیادت قبل او نقصان قبل امام دل من بخاری کې ګوري او کمال دی دې شي په تراوالي کې او چې خیب په ذکرې نه پریدیم نه کوي دا د خپل یو قانون دی دې چې په کتاب الرجع الى الجهميه کې وتا ته ان شاء الله ورځ اخره کې راځي د دوستل د مرجئه او فتح ته بعض حضرات ویلا په احناف ورت کوي عجیب دا چې نه حافظ ابن حجر ویلي چې په احناف ورت کوي اشاره نه قسطلانی ویلي چې په احناف ورت کوي نه موالک شارحین ویلي نه حنابلہ او شارحین یو ندی ویل چې دا په احناف ورت کوي دا څنګه دی په احناف ورت یو زه خو منم ورسره ده زه خو زیادت او نقصان نه انکار نه کوم د خبر خلاصو نو دا دې زمانه دا بازي ګډانو والا وای ودا په احناف ورت دي الکه په احناف ورت نه کوي څه دا د زمانه کې مرجئه ډیر زیات وورخه مرجئه سوې چې ایمان فقط تصدیق دی او لا يضر مع الايمان معصيه جسم وخی کوي تصدیق دا څومره خطرناک دی
په نسبت د خوارج معتزله دا خطرناک دي خوارج معتزله جماعتونه ډکي هغه وی کوم د پرې هو کافر شي او معتزله د ایمان نه وو هغه د ګناه نه په دوربین کې بدل لري ساتي د ګناه دی په مرتکب د کبیره دی جو معتزله په ایمان نه وو خوارج په کافر جو ټول په محبت په جهنم او خصم برګان دي اګه چې څومره نه کې ټول یو پری ایمان نه وي محبت جهنم او چې څومره ګناهونه ځان ته ځای کې پیر نه دي معتزلی یا خارجي پیر somebody کو بدی کی ذالک دا somebody کو دي سم نیکان او صالحان خوارج معتزله ولې نیکان صالحان هغه وایي چې ګوري ګناه دي او پر کافر دي یا ایمان نه وته محبت جهنم ټول معتزله خوارج ټول په ګوري محبت جهنم پاتې ودانو ونیتی وخا کې او کدی ولک کافر هغه خلقونه دومره یا نه واخو جماعتونه ډک دي ګناه نه ځان ساتي معاشره کې څه فتنه نشته او د مرجئ او خبيث بچو په مکوي مون د دې وخت ډیره خشوا لکه ځلې چې په مخرج رنگ روغونو مني خدای چې ځان باندې رنگ روغونو مني او کوونه مني خو خاموش قبول ده خدای راوځي لکه پويږي مولا څنګه نه پويږي ګرنګ روغن دی ومګه نو خاون ته قبول ده او ګرنګ روغن نه ومګه نو بیا قبول که جامې پاکي واچول نو بیا قبول ده ويره خشو او که جامې دي خیره نه واچولې نو بیا قبول ده ٹھیک شو ورون دي کې د قبولیت یو پټه زیاتی بلکې لمونه کوي نو حاصل د مسلې دا شو چې وي کوم د 10 دیو کو د دې ټوټو موټو ګناهونو نه ځانو ساته نو بیا په خډه راخښته شي الله په خوشاله ته جنت ته ځي او کنا مونږ د 10 سوزو په دې پورې نه کلا نه مونږ د 10 ته مونږ او ټوټو موټو نه ځانو ساته نو بیا قبول ده ګناهونو رضانو ساته لا يضر معصيه ولا يفيد دعاء دا خطرناک اړه ده دې کوئی مستریم ضرورت نشته اقیم الصلاه کتاب نو واسو دې کوئی زکات ترې بجت نشته حج ترې مجت نشته دې کوئی د دنیا ګناه کو معاشره ټول جرایم نه راغلي امام بخاری بدل دا غنور نه دومره zarar نو دینه زیات zarar ټول غیر امام بخاری په دې خلکو کې پیښ دی دا قرآن حدیثو کې وړي ذات راغلي قرآن او یې ته ګوري چې لا چې څه دې وان زنا وان سرقا دخل الجنه فزمدغه ګوري چې بس جا ایمان درو شهدا لا اله الا الله دخل الجنه چې څومره راغلي دي کنه دغه باندې عمل دغه د لګیاري خلکو د نیک نه کوي امام بخاری د ظالم دي کې کفاره راغلي دي دغه هو اعتدنا لهم عذابا صغيرا راغلي دغه خو دي لهم فی الدنيا خزي ولهم فی الاخره عذاب عظیم راغلي دغه الا من تاب وامن واصلح راغلي دغه بلاغ نصوص دي دې سره بسکو زبردست یو ډېر خسته جواب کوم دوه دې بعض نصوص د تطبیقات او بتا کتاب الایمان کې تاسو ته داسې خسته جواب وکم چې تاسو ذهن نه اشکال وختم شي چې الزوی لا الزال کې هو مؤمن یعنی مؤمن نه دی من ترک الصلاه متعمدا فقد كفر او انت جوی چې وین زنا وین سرقا د دې په دومره خپل جواب تاسو کوم او د موږ کتاب الایمان کې نه اخر بخاری پورې چلیږي بڑے سچي ولې دې نه دی راځي لکه ما تاسو متوجه شه حضرت ریرت بچا کوي مرجئ کوي نو امام بخاری په احناف ورته نه کوي خاص اشاره کوي په ټول کې مرجئ ابو ډېر مزرت نه دا به دې کوي نو بنیاد اسلام علی خمس نه یو ورځو په خدمتن یعنی دعوه ثابت کړه خدمتن دعوه ثابت کړه او ګره ته چې مصرح دعوه مقدم کول وکړي لا يزيد وينقص مقدم کول وکړي دا مصرح ده نو دا تبرکانی دا حدیث مانگی تبرکانی حدیث مانگی کا وهو قول و فعل دا اسلام قول و فعل دی دویم دعوه شرطه دعوه دا خبر المطلق الصلاة یعنی مرکب دی او مرکب یزید و ینقص او یزید و ینقص في صراحة خبر کئی یزید بزیادة الاجزاء و ینقص بزیادة بتنقیز الاجزاء
څنګه وایي چې طاعت پیدا نه رسېږي دا چې قول دی دا طاعت دی فعل دی دا طاعت دی او یزید سره پیدا نه رسېږي او دا دعوه ثابتوب چې نه په اعمالو زیاتېږي معصیت ضرر نه رسېږي دا ثابتوب چې معصیت نقصان رسوي ایمان په زیاتېږي کمیږي مخکې دا تغیرت دی قال الله تعالى ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم وذا زيادت بحسب الاعمال لازم ذکر جی اعمال لا يفيد او کوئی گئی دا زیادت بسرا دی بحسب الاعمال لازم ذکر وی زیادت لا يفيد اعمال پیدا نہ ورتی اعمال سبب د زیادت بالایمان دی نو زمننت معلومه کا چې ترک د عمل سبب د چا شو د نقصان د ایمان شو دې خبره اوس مخکې راځه وزدناهم هدى ويزيد الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا يا وقوله عز وجل أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا يعني غرض دې ټول نصوصونه د امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ته شو زیادت ایمان الله اکبر ویږي دې ټول من حيث الاشتراك بیا پر اعظم خبرې په یو کې کو دې ټول ما به اشتراک ته معلومه شو الايمان يزيد او چې يزيد نو پتی به راځي ينقصو برازي کته چې دا تعالی خو يزيد شو ينقصو دلیل پیراونه نو دا صراحتا دلیل يزيد دلیل شو ضمنن د چا شو ينقصو چې کم چې زیادت لري دا دو اجزاوی په زیادت دا راځي نو قانون دا چې په نقصان دا سره دی بیا نقصان دی ينقصو ثابت شو نو چې ارکلا دارت په مرجعو اذا زیادت نقصان په اعمال باندې راځي او په نقصان د اعمال راځي نو څنګه وي چې او چې طاعات او اعمال پیدا نه رسي او معصیت ضرر نه رسي ويږي د فرمان مخالف مرګره زقوم من عمل پرې په فاسد دی موږ عمل پرې په فاسد زقوم من عمل پرې په نو مخلد په النار نه دی سزا ملاوي کیږي با او دې موږ عمل پرې په نو مخلد په النار نه دی ته مذهب یو بیا ورتي ویږي د دې ټول نه یو جوابونه ما پرونه کړی دي نه درته په طریقه د ما به الاشتراک د دې ټول نه یو جواب درته کو په دې ټول نه په طریقه د ما به الاشتراک یو جواب کوم هغه څه دی دوه قسمه یو کومه مخې کړو د دې بعد جوابونه یو بل درجه کیږي په عبارات مختلف دي او ټول درته عبارات مختلف دي تعبیرات علما مختلف کړي دي خو د ټول کو یو ته ایمان منجی و یو ته ایمان معلی و سموي ایمان منجی ایمان معلی ایمان منجی او ایمان معلی ایمان منجی څه د ویل کېږي مولانا صاحب چې نجات ورکړي د نار مؤبد نه د خلود نه نجات ورکړي د چانه د خلود فی النار نار مؤبد مرتبه کېږي او مخلد مرتبه کېږي نار مؤبد مرتبه کېږي نار مخلد مرتبه منجی او ایمان معلد توي نجات ورکړي د دخول د نار نجات ورکړي چانه د دخول د نار پوچھے پہ څنګه شو ایمان منجی کمی او شو دا مؤبد او مخلد نه یعنی څه مطلب چې زیبا ورتا او خلود بني او ایمان معلث ته ویل کېږي سړی نه پوښتای هغه سړی نه پوښتای هغه با د مطلق دخول د نار نه نجات نه بدل څو څه ویل دوه قسمه شو ایمان منجی او ایمان معلی ندادل تک چې کوم خبره کوي چې ایمان یزيد و ينقص دا غ ایمان معلی نه دی کوم یو ایمان دی منجی وایي په خبره دا کوم یو ایمان دی شابه دی یعنی دا زیادت او نقصان کې راوړي په دغه کې راځي علامه عثماني رحمت الله علیه په مشهور کې دا جواب کړی دی
علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت الله علیه فتح الملهم کې دا جواب کړی دی او حواله ورکړي په شارح د رساله حاجبیه باندې. ما سره رساله حاجبیه نشته. حواله ورکړي په شارح د رساله حاجبیه باندې. اوسرا شورتا چې کوم ایمان معلی دی دلک الاوړې مې وي خان ما څه ویل کا الاوړې مې وي ایمان معلی نه ټیک وي ایمان منجی هغه فقط تصدیق شو اته چې ویل کا فقط تصدیق شو بس ایمان منجی فقط تصدیق شو فقط نو دا فقط تصدیق ایمان منجی یو ځل خو به خامخو باسي خلود نمبر بچ کړي او اعمال ور سره یو ځای شنو بیا کوم ایمان دی یو جو معلی بس څه خبره د ایمان یعنی دا ایمان دوه قسمه شو یو ایمان منجی شو یو ایمان معلی شو نو چې کوم کې دا زیادت راځي زیادت سره دا کوم ایمان دی وایا دا معلی دی نفسی ایمان کم یو شو منجی دی حق کی کلام کومه کی زیادت کمی ناراضی وایي په خبره نفسی ایمان چې ایمانی منجی دی هغه فقط تصدیق دی هغه کې زیادت کمی ناراضی دا زیادت کمی کې راځي دا په کوم ایمان کې راځي معلی کې وګوره ګورو سو اوچت کی صرف جنت ته دوزخ نه بچ کی چاله په جنت کې یو مرد باور کی اعمال ته ګورا چا چې اعمال نورم زیات نو بلغت باور کی چا چې اعمال نور زیات نو بلغت باور کی ان فی الجنه درجات دا چا اعمال نور زیات فردوس ولا ورکی دا یو جواب دویم جواب ما ته وګورئ دویم دا چې دا ما د تمخ کې ویلو چې د زیادت او د نقصان نه زیادت او نقصان پچا کې مراد دی په نور کې پر رسوله پچا کې په نور کې ولې لګان کوی کا دې باندې کوی کې خبره آسان شي ایمان څه شي لکه تصدیق نو که تصدیق کې معمولی غوندم نقصان راشي نو بیا تصدیق معنا ما جزم او اذعان کړو یقین اخیری مرتبه تصدیق معنا مې کړو جزم اذعان د تصدیق یقین اخیری مرتبه نو که معمولی غوندې نقصان و راشي معمولی نقصان نو بیا به ځوان شک وهم جوړ شي نه پېږي په خبره ایمان سمانا میں کرو قرآن کی میں کہو تصدیق جزم یقین اخیری مرتبہ تصدیق جزم یقین اخیری مرتبہ تصدیق جزم یقین اخیری مرتبہ نو کچر تیغی کے لگون دے نقصان را شوایا سبتی جوڑ زوان شک وهم بتی جوڑ شی زبردست نقصان کو نه قبل او زیادت هم نه قبل کته ویل کدی نه خدای چې نقصان نه قبل زیادت نه قبل نو په مابین د زیادت او د نقصان کې نسبت د عدم والملکه دی عدم والملکه د منطق کې پیژندل دي نو وفاق ته خیره کا وکړ ماته څه لګي وفاق دا وکړ خیره کا عدم والملکه څه ته وایي انتفاع د صلاحیت یو مستلزم وی انتفاع د صلاحیت د آخر لرا انتفاع د صلاحیت د احدهما مستلزم دی انتفاع د صلاحیت د آخر لرا څه مثال لري چې انتفاع د صلاحیت د یو مستلزم وی بل لرا مثال طبعا دیوال تزوی ما الا تنظر عدم نظر او عامه عدم نظر او سجدي عامه عدم نظر
ګورو دا عدیم النظر دی دا څه لکه عدیم النظر دی لا تنظر عدم النظر او عامه نو عدم نظر مستلزم دی چا لرا عامه لرا نظر دا مثال ها توي نعم یو وجودی بل بعدمی ٹھیک شو کنه صحیح شو کنه نو عام شوا او عدم البصر ٹھیک شو کنه عام شوا بل څه شو عدم البصر شو نو ګور صلاحیت تحتهما مستلزم عدم صلاحیت تحتهما مستلزم عدم صلاحیت اخر عدم البصر د بصر صلاحیت پکې نشتا ٹھیک شو کنه نو عام راغی کنه عام پکې راغی او عدم صلاحیت د دې بل عام صلاحیت د لیدلو پکې نشتا خپل معنی سره صلاحیت د لیدلو پکې نشتا نو عدیم البصر شو کنه د ترنګ دا مثال هم دی دا سمې بدلته کې نقصان او زیادت یو عدمی دی بل وجودی دی عدم والملکه یو عدمی دی بل څه دی وجودی دی نو چې نقصان عدم صلاحیت پکې راغی د نقصان چې نقصان راغی پکې نشتا نو عدم صلاحیت پکې راغی د چا د زیادت کنه وینه شوی او که عدم صلاحیت د زیادت عدم صلاحیت د چا د زیادت وي چې د صلاحیت د زیادت پکې نشتا دا مستلزم چا ده پاره عدم صلاحیت د نقصان درته یعنی دا هغه دوه متقابلین دي چې وجودي دي بل څه دي عدمي دي او دا وجودي او عدمي څه چې صلاحیت تحتهما منتفي شو نور سره لازم دي صلاحیت د چا را د اخر یو دلته کې نقصان منتفي شو صلاحیت پکې د نقصان نشتا صلاحیت د چا پکې نشتا د نقصان نشتا نو چې صلاحیت د نقصان نشتا ولی یقین نه بیا دوم شک وهم جوړيږي نو دا وسره مستلزمه چې صلاحیت د زیادت نشتا پکې څه ویل نه ها دغه عدیم البصر دغه عدم عدیم البصر اعمى مقابل کې ساده عدیم البصر چې اعمى شو د صلاحیت پکې دلیل نشته کنه د صلاحیت دلیل نشته نو الته کې د عدیم البصر شو د بصریت وجود راغی ور عدیم البصر صلاحیت د بصر نشته نو ثبوت د چا ور سره راغی د عام راغی ثبوت د چا ور سره راغی د عدم ور سره راغی د عام ور سره راغی نو صلاحیت د بصر منتفی جو کړه یعنی د یو د صلاحیت د انتفاع سره د بل د صلاحیت یا کوم وجودي ځای انتفاع راځي کړه نه پېښه په خبره باندې د یو د صلاحیت د انتفاع سره د بل سره راځي یو خو ظاهر دي چې منتفی دي کړه یا عدیم البصر څه دی لکه ظاهر دي چې منتفی دي نو اعماق وجودي دي کړه نو د هغه چې هغه کم صلاحیت ته خپل منتفی دي کړه نه پېښه په خبره دلته کې راشه دلته کې یو نقصان دی او بل زیادت دی دلته یو نقصان دی بل زیادت دی دا نقصان عدمی دی هغه زیادت څه چي دی عدم هغه وجودي دی نو د صلاحیت منتفی کوا د صلاحیت څه کوا منتفی کا دې صلاحیت نه لري د چا لپاره د کمیدو لپاره نو هغه بل وجودي به منتفی شي کنه چې هغه زیادت دی نه پېښه په خبره اوبه مر سره منتفی شي نو دا قانون شو ښه خیر بهر کې دا یو سوال دی هغه دا چې دې کې نفس تصدیق نشم کمول ایمان تصدیق دی او په نفس تصدیق مې کم څه به جوړ شي ځوان شک وهم
دا قانون شو او چې ځوان شکوا همرا ته وي ما ځل خطر شو نو دې ول سوال وکړه دا سوال وکړه چې دا خو نقصان مونږ ثابت دي چې نقصان پکې نشته نو زیادت ته کمه نه راغی نو ما جواب درته وکړ حضرت چې زیاده هغه تضاد والا دي کنه ادم والملائکه لما دا هغه نه چې خپل امان زیادت پنور کې مثال مې درکړو درته تاسو یادي یا پنور کې یا په آثار مرتبه کې یا پنور کې یا په آثار مرتبه کې الله تعالی څه فرمایي قران حکیم کې افمن شرح الله صدره للاسلام افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه او بالايه التويما افمن كان ميتا فاحييناه افمن كان ميتا فاحييناه ذكره وجعلنا له نورا يمشي به افمن كان ميتا فاحييناه یو سړی مړ دی یعنی گمراه دی فاحييناه من ایمان ورزل کې واچاو میت نمرات کافر احیا حینا مراد کې شو جم دی مومن نو فاحييناه من ایمان ورزل کې واچاو وجعلنا له نورا يمشي به ګوره مراد نه نور شو دا دو جوابونه شاه ولی الله صاحب رحمت الله علیه او بل جواب کړی لیکن پیکا شاه ولی الله صاحب رحمت الله علیه یو بل جواب کړی دی ٹھیک دی یار لما خوستا خبره کړ دی وی چې ایک عدمی ایک وجودی مانتا ہوئی اور ہر ایک میں صلاحیت پہ اتصاب الاخر ہوگا ٹھیک دی کنا نظر او عدم البصر نظر میرے اعما او عدم البصر اعما وجودی دی کنا عدم البصر سے دی عدمی دی اذکورا صلاحیت پہ یو کراشی نو صفت اغسطاو خبر جدا دا خدا لگ مجمل ہوئی کہ صلاحیت پہ عمی کراشی میں اتصاب پہ عدم البصر جوڑی او که صلاحیت عدم البصر راغی نو اتصاب په اعما خبره یو ده ما سوی مې صلاحیت د احدهما چې عدم البصر دی مستلزم دی یعنی عدم صلاحیت د احدهما ما وي د وصف عدم صلاحیت د یو وصف چې د اعما خپل وصف څه دی لوړوالی دی کنه نو چې دا نظر ته منتفی کې د اعما خپل معنا څه کې ده عدم النظر نو ته کې صلاحیت د نظر نشته کنه نو منتصب چې پته باندې عدم النظر نه به شي په خبره کته هغه څه به چې توصیف په یو وصف او کې توصیف په چا باندې او کې په یو وصف باندې نو دا غبل سلبیت راځي او چې سلب د بل وصف کې دا غبل سره راځي ثبوت ور سره راځي ویږي په خبره نو بیا په کې لغون دي تفصیل لمزه یا به لغون تفصیل لا اجمال دی عمره ته تفصیل پکې وکړو چې ته توصیف او کې 50 سره تاسو وایا چې صلاحیت منتفی شي د احدهما دا غنه دی نو کته صلاحیت ته منتفی کې ودا وی چې وجود د احدهما راشي هم ټیک ده دا مستلزم دی نفي صلاحیت اخر الکا اعما کته وی چې ثبوت د یو راشي مستلزم نفي د بل راغی هم ټیک ده ثبوت عام راغی نو عدم النظر راغی او کته وی چې صلاحیت منتفی شي د احدهما چې د اعما صلاحیت منتفی شو اعما کې خپل صلاحیت د چاو د بصر او منتفی شو نو عدم البصر راغی کنه څه به څه وي اعما و عدم البصر کې خوشته کړ څنګه دې پکې ما دې ما په کوی کا تاسو یې کوی اخر څنګه ضرورت ده ته وایي اخر جلا ها
لړم څه دی لون دی بالکل اعمال جنس بصیر دی حیوان دی نه داسې نه دیوال دی دیوال اخو جدا شي دی اخو تضاد لراله اخو تضدیت لراله دیوال لراته دیوال د شان نه څه دی عدم البصر ویږي په خبره اوس دا دیوال اوس د په مقابله کې ته اعما نشم ویل عدم البصر د تلو اوس اعما نشم ویل اوس دا ډول ومن کې تقابل د تضاد راغی عدم وجود من شانه ان يكون نمبر د تبل خبره دا څه دی ګوره ما ته کوم یاد دی هغه دا دی چې دوه هغه چې زونات یو بل سره تضاد لري او شان د یو وجودي وي بل سوي عدمي وي او د شان د احد ایمان داوی کې ردنه د خپل وصف وجودي لري کې د خپل وصف دا مستلزم دی عدمیت او وصف اخر دا لکه نقصان او زیادت کې د پاسانه جوړوم نقصان او زیادت قادي یو زیادت وجودي دي او نقصان دي عدمي دي وشي په خبره نو چې یو شی صلاحیت د دې خبره نه لري چې د کې نقصان راشي ګوره صلاحیت د دې خبره نه لري چې د کې سره شي نقصان راشي نو دا چې صلاحیت د دې خبره نه لري چې په دې کې زیادت راشي دا مستلزم دی لپاره چې د کې زیادت نه راشي اوس کته دا وې چې نه د کې خو نقصان راځي نو چې دغه ارق دا ډول یو بل سره ضد لري کته دا وی چې دغه نقصان راځي نو چې دغه نقصان راځي نو دی به لازما زیادت قبلې اوس هغه لراشه دا هغه ضد لراشه چې دی اوس متصل شو په وصف د نقصان سره دی متصل شو په وصف د چا سره د نقصان سره اوس من شانه دا خبره راځي من شانه دا د شان نه لازم را چې دی متصف په وجوب د زیادت سره نه هغه پورته هغه بل نسبت ګوري کنه اكو ته د دوالو ثبوت ګوري د ادمیت روانه ته چې کم نسبت ګوري ته د دوالو ثبوت ته ګوري د دوالو نفي ته ګورم ورسته خبرې لراشه ته سوي چې دې صلاحيت اولري په توصيف د احدهما نو دې په صلاحيت لري په توصيف د اخر ته ٹھیک شو دې نه لازم نه شو د خپل خبرې لو سره دا خبره خدا شو چې دې صلاحيت ولري په توصيف د احدهما سره نو دې به صلاحيت لري په توصيف د اخر هغه جنسیت ورته کتبل ورته لکه کدي موصوف په صفت د نقصان نو دې موصوف په صفت د چا سره لکه دا پانی لرته نقصان پکې راغی نو پانی ځاته وته دا هغه نه د دې نفي یادو د دې څه شو نفي څه شو کدي صلاحيت نه لري د نقصان دې به صلاحيت د زیادت نه لري هغه چې کوم جانب ته ګوري چې یو جانب ته ګوري زه بل جانب یادو نو به شي په خبره اوس ما ته ګوره زه صلاحيت لرم د چا د رؤیت زه صلاحيت د چا لرم د رؤیت لرم نو څه د دې خبرې صلاحيت لرل چې زموږ رؤیت باندې متفق شي اوس دی عظیم البصر هم دیوال د یو صلاحيت نه لري نو د بل صلاحيت هم نه لري توای بل پکې توای پر دا مسله چان شي محل د عدمی بقابل د پاره د اتصاب په وجود بالکل دا خدای هر ذات تعریف جناب دا هر دو ذاتونو تعریف تا ماته دا خدای هر د صنعت تضاد تعریف ماته تا او د صنعت تضاد د عدم والملکه خبره کوم مخکې زوایا اجي تاسو معنا زیات منطقيات پدې چې ما پینځه د اشکاله مخه خو دې تاسو وکړل کوشش خبره حسنا سبب می خبره ان شاء الله شي مخه دا اجي خود ټیک ده شاه ولی الله صاحب رحمت الله علیه سوي ما ته وره شاه ولی الله صاحب رحمت الله علیه سوي هغه وی دا زیادت په اعتبار دا
یو ایمان مجمل دی لږ تفصیل درته کوم یو ایمان مفصل دی یو ایمان مجمل دی بل ایمان مفصل دی ایمان مجمل کې زیاتې نه او نه پې کمې راځي او چې کوم ایمان مفصل دی دې کې زیاتې کمې راځي د دې نه بل تعبیر کو زیادت په اعتبار د مؤمن به سره یا مؤمن به دواړه ویل شي نه مخکې صحابو ته دا حکم راغی چې اقیم الصلاة باغی ایمان شو رسو دا حکم راغی چې آتو الزکاة باغی ایمان شو دا حکم راغی چې صوم دی باغی ایمان شو نو دا دې ته کم زیادت وایي مؤمن یا مؤمن به الذي يؤمن به مؤمن به بسکم الف لام په مفعول لا معنا چا راځي الذي يؤمن به مؤمن به الذي آمنت به الذي آمنت به دوله مؤمن به هو هذا نو سموي زیادت راغه په نفس ایمان کې نه ایمان اجمالی دی زیادت په نفس ایمان کې نه چې ایمان اجمالی دی زیادت په چا کې راغه واغه تفصیلی کې نه په اعتبار د مؤمن به خدا زیادت اوس نه راځي مخکې وو لکه مخکې بشرای زیاتې ده او کمې ده شریعت براغی دی به ایمان په بیا به منسوخ بیا به خبره ختمه شو هغه وخت راته اوس هغه نه راځي اوس هغه څه نه راځي تاسو پوهیږئ په خبره او دا غي مثال درته کوم چې خبره ثاني واذا تليت عليهم اياته زادتهم ایمانا واذا تليت عليهم اياته زادتهم ایمانا چې څومره آیات نازلېږي هغه را ایمان زیاتېږي نو دا ایمان اجمالي نه دی نفس ایمان دا په اعتبار د چا سره شو دا مؤمن به سره هغه ایمان تفصیلی وایي هغه جز وایي څه یو ایمان تصدیق دی ازمانم لیکن زیاتې کمې نه راځي لیکن نه راځي او دا چې کم کې زیادت او نقصان دی په اعتبار د چا سره شو مؤمن به سره دې ته تفصیلی ایمان بیا وایي چې تفصیلات وایي دا په اعتبار د جزئیات او شرط په اعتبار د جزئیات منزله سره شو کما دا سوالات نه انکار وکړي په کافر شمه کما دا حج نه انکار وکړي په کافر شمه سو جواب شو مولانا ته درې بشي خدای چې په خبره ده یو نو کړه ته بلا موه هغه چې ما پرون کوم ویل چې موږ د ایمان زیادت او نقصان به حسب الکم ناقلو فکم ہے تاخلو بحسب الکیف خلو نه ایمان نه زیادت او نقصان موږ به حسب الکیف لو ټیک تا او اغید ای زیادت او نقصان نه کم ایمان اخلي بحسب الکم اخلي کم میویلو مقدار ته کیف ته ویل کیږي او داغه د رنگونو مثال تا ما خو درې نو دا نشي ویل چې د ابوبکر ایمان ازیت دي دما په ایمان نه ګوره نه داغه چې کم جزم او ازمان دي که زما جزم داغه د جزم نه لږ کمی خوشګون شکوه هم ګرځي بیا دا ویل شي چې ایمان د ابوبکر اشد قوتا د ایمان هغه مثال پرون ما درته ښودلې دي نو سو جواب او کوم بوتل ته کې راځي لغوندې زیادت د مراد یا خو زیادت شو فکم پس کې لکا ونور او پس کې نه کې دمه سوې د زیادت د مراد هغه ایمان محکم یو کې شو هغه معلی کې شو منجی کې نه او درمه سوې زیادت د مراد زیادت په اعتبار د مؤمن به سره شو او څلورم می سوې چې د زیادت د مراد زیادت په کیف کې شو چې شدت او ضعف په کم او په مقدار کې نه دی دا خو زما د ټولو نه جوابونه شي اوس مولانا صاحب دلته راځي له نزول کوه دی وهو قول وفعل ويزيد وينقص وهو قول فعل سره دی رد مرجئ او کوي اهم نقطه درته وهو قول وفعل کې رد بچا کوي فمرجئ او کوي ولی زکاغی فعل لارو دخل نور کوي او یزید و ینقص کرت کوي فمعتزله او خوارج اغي وسوي اغي که عمل دی پرې خونو ایمان لار نقصان کیږي نه
معتزله خوارج دواړه و چې ایمان لال خو نقصان کیږي نه، صرف معتزله بیا وایي په میانس کې د ایمان او د کفر، او خوارج وینه کافر کو او د دواړو په ایمان دا دواړو په سړی مخلد دي، او موږ وایو نه ينقص کمیږي. څه خبره؟ نو قول فعل سره پجارت شو فمرجئه او يزيد ينقص سره پجارت شو فمعتزله او خوارج. او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او قول در تام و منصب به پیش امام تسوی الایمان واحد، الایمان واحد، دا ذهن کې دا نقطه سره نوٹ کوا، الایمان واحد واهله في اصله سواء، الایمان واحد دا امام سے جمله دا الایمان اصله، الایمان اصله واحد، الایمان واحد واهله في اصله سواء، واهله في اصله سواء، والتفاضل بينهم، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. يشو والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. والإمام في قول بيان نظره کا دیسوی الإيمان واحد رد شب معتزله فخوارج، الإيمان واحد وأهله في أصله سواء بجارت شو فمعتزله وخوارج أغيدة سنوي وأهله في أصله سواء نوي فشبه یو کس مومن دے او که گناہ کبیرہ و سراو شو ایمان نلا برابر کم دے دی، اغا مومن چی مرتکب دا کبیرے دے جدا جدا سے سڑے شو مخلط بالنار ایمان نلا، او اغا مومن چی مرتکب دا کبیرے نے اغا پخبن ایمان کے پاتے دے. نو رد کئی الایمان واحد و اہلہ فی اصلہ سواء تق یو ایمان دے طول پکی برابر دی جی تصدیق دے. نو پا مرتکب دا کبیری سنگ تصدیق دی، مرتکب دا کبیری تصدیق سنگ اوزی نوزی نیک بختا طول پکی برابر دی پا تصدیق دی. مرتکب دا کبیری فاسق فاجر طول پکی برابر دی خجلے کی تصدیق بھی منافق نا. والفصیب بشارت کئی والتفاضل بینهم بالخشیة والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى دا پچامان رد کئی ومرجعو کئی اغیب تقوی وغیرہ عمل نمانی. نو فرق دے امام بخاری و دے امام سبتا شو کہ امام بخاری قول فعل کی پا مرجعو مخ کی ردو کو او یزید ینقصو کی پا معتزلو رست ردو کو او امام سے مخ کی پا معتزلو خوارجو کو رست پا مرجعو. اس بعض حضرات جو نقطہ خاریت ہے امام صاحب دا مرجعو ندی ہوئی، امام صاحب کیا ندی مرجعو ندی، دا بیزا الزام دے با امام صاحب. امام صاحب کو ایلک امام صاحب سون اسوی کی طاعت پیدا نہ رسی، امام صاحب سوی کی منکرات تقدان نہ رسی، سنگو جرے پہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ چونکہ مرجعام ایمان تا فقط تصدیق کو امام صاحب ایمان تا فقط تصدیق کو بات ندی ذکر مرجعو نشمال وحقیق لا يدر مع الایمان معصیت لا يفید طاعت. امام صاحب طاعت زور لگئی اور معصیت تجنب زور لگئی فقہ کتابوں نہ اوپر پتہ دتا ہو گئی دوست وقت کے راشا. قال الله تعالی لیزدادوا ایمانا. نو یو جواب ما او کلا دې ټول نو یو جواب اجمالی به ضرور جوابونه درته وکړل او تفصیلی دراشا تفصیلی جواب ورکدا مان له مونږ راځي تیریږي نو دا مسلمانان سره د آیاتونه دي کړی تو به ته لیزدادوا ایمانا مع ایمان
دا کوم ځای کې نازل دی د حدیبیه په حق کې نازل دی ما ته قرآن شریف یو کتو سره کې قرآن دې راکې دا کوم ځای کې د آیت شابه ما وجه صورت سم دي بارک دي ځان اوس په کې لغوندي ځان په کې صورت حال دا چې نبی رسول خدای ورا سوچ کاوه صورت حال دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدای عمره پر خپل باندې لار مدینه مکه مکرمه حدیبیه کې کافرانو منه کو چې منه کو بلاره کې خالد بن ولید په حمله مقربه جمدی ونی و مونږه کول تم حمله مملو چې جمدی ونی و او نبی رسول الله ته په دا اشاره ورته چې دا بالکل نه پرېږي صحابه تیار یا څه کېږي موږ په ورزو ځکه عثمان صاحب له مذاکرات له مکه مکرمه ته عثمان صاحب غي نظر بند او اطلاع دارا له مدینه منوره د عثمان شهید هغه علیه السلام به ثقافت وي استاد بچانه دی وجه دی عثمان ولې شهید او بیا د عثمان بدل صحابه یکم تیار شو او صحابه خطون زیات ته وو نه څور رسو صحابه کرام تقریبا بیعت رضوان او بیعت رضوان سره پاره دې دا پاره چې موږ عثمان بدل ورته په مکه مکرمه او علیه السلام د یو صحابي سره بیعت وکړ او اخره کې وی دا الله زماده دا د عثمان دی دا څنګه دا د عثمان دی او دا زماده د عثمان د طرف نه بیعت د بل فرض جمدی وی کنه دا په ایمان دونی یې او صحابه تیار جو غشي مشيونه دې دې ورته برابر کړ او په مکه ورزو دې کې صلح خبره شروع شو دې کې صلح صلح څنګه وشو او په صلح کې شرطونه کې خوذل شو او ظاهري شرطونه د مسلمان خلاف څنګه یو شپه پکې دا چې څنګه به نه کوي ځکه الله برابر دې وای دا څومره صحابه برابر دیم شرط پکې تاو دیم دا چې زمون نه یو سړی درو تخصیصات ولا او مسلمان نبی موږ له راکوي او که تاسو نه سړی مرتد شو د موږ له واپس راغلی موږ به نه درکو دا څومره شخصیت شرط دا لږ شرطونه بس دې کې صحابه ولا چې بالکل سبحان الله دا متذلیل دی په هر ما کور خان دی عمره په تاسو سره ساری راوستري او ساری ماته به تعالی او حامن مفت کې وته او ترانه بیعتونه واقع په جهاد ورته او ته په پاسه او موږ نسړي دي بدل نه راکې یو کثیر نه راغلی موږ ورته تر دې دا پورې حضرت عمر خود سترګې ترې هغه وی چې ته خدا په خپل خدا او علیه السلام سره مکالمه وکړه او بیا نبی علیہ السلام صحابه ته لیکل پکې شو او لیکل وخت ته تفصیل راځي لیکل وخت دارا چې هغه هاذا ما قال عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمحمد صاحب رسول الله كما نبي بيرا جنولي ولك محمد بن عبد الله هغه حدیث به زنوا على سامي مالي را كما توخا کړل فقط هونه په دې ودار دي خپل به والله اني رسول الله اگر چې تاسو بسم الله الرحمن الرحیم مؤمن بسم الله مولي دا اسلام نو نبی رسول الله مبارک صحابه رسول الله علیه دا وی درته کې شامل ام سلمہ رضی الله تعالی عنها وی جعل الاسلام ما خيمه ترى قريبا خزينا به غمجن ما شاء الله خوشاله کړه ولې غمجن صحابه خبره بنه بالکل نه خبره دا ورته ساروی لال کې حرامونو پر چې مدینه ته واپس وینه شي درونه نه خري او مسول راکړي وی اتحب ذلك ارتضا قوله وعغيب پکې ترادو اتحب ذلك وی بلا څوکا چې صحابه ډیر زیات پریشان عمرې په نیت راغلي اوس واپس ساروی راوستي چې ما ته کې راځو ابو بکر دلالي واپس احرام په مفت کې به عمرې کړی جنگ له تیار شو په مکه ورتل بیعتونه پوشو او د اغینه تا بیا جنگ چې به منع او د اغینه علاوه دا چې صلح کې څه شرطونه وګړي صحابه خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم او کله خو خیر په سر دی یوسف پتا مری چې ګری په حکم کې ترمیم راځي په مکور پتا مری دې خبره حکم کې ترمیم راشي نو
کتدا په خین سر دی او یا خپل سروي دی لاندې ته بیا عمل کوي کنه بس نبی رسول الله پرو ته حلاق دی ور ګرځي زمون سره ته حلاق ولا سره وکړي او زمون سره او چې څخه صحابه او کتل چې عليه السلام سره وکړي اوس په کې ترمیم مرمت نه کی نه بس هغه شروع کړه او سرونه خړې کومه تیزه بیا شروع کړ چې قریب چې په دې کې جګړه او فورا خپل سروي لا وګوره مخکې یو حکم کم یو حکم سخت حکم د جان ساره جهاد او دغه فضل کې دغه توجه ورزف او اوس بل حکم سره راغی بالکل دغه مخالف دغه اپوزیټ حکم راغی چې نه دغه سړی مت نو د تماچا ورکه شب ورځه په او چې هغه ځان تیار کی او کله کې مت نو څه واپس کړ کې نه ده او څه یو ماما تماچا راځله ورته راته دی چې په سړی ورځه او په تر مټ نو ذلیله د کوم دخل په مخ کې راو ورته دې په خبرې کې باندې لیکن چې کله نبی اسلام ستر خیر جوړ کړو دا فورا ماږي دا د ایمان یو رڼا شو چې د ایمان ورنګونه ته مې وایي د ایمان ورنګونه یو هغه رنګ چې هغه جذبات والا سخت رنګ دی او دا بل کوم یو رنګ دی هغه استقامت والا او صبر والا او داغه مقابل دي کوان دي او تو ورته ان فتحنا لك فتحا مبينا فحديبيه مقام دي ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما ويذكرك الله نصرا عزيزا هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين داول خذل پریشان اوہو جهاد بیعت عمران واغست اوہو عمره لم راوستو اوہو احرامونم دی تعبیر دی را سرا او بس ورزو پہ اگی منفح نظر کو یا شہادت یا جنت تک مقصد ہو یا اوازری انزل السکینت فی قلوب المؤمنین و جبیا ورطوینا واپس دو تعبیر امدلتا تنبالوا درنم دلتا کی خرایا جہادم نکو او تاقا سخت شرطم برداشت کو بزمون سڑی لار نو هغه سړی د نه راکې چې موږ لراچې ورکوي نو دې سره اطمینان صبر استقامت ضروري او جذبات ختم جذبات مقابله کې څه شي دي سکینه نو انزل السکینه فی قلوب المؤمنین ليزدادوا ایمانا مع ایمانهم چې مخکې کم ایمان او مخکې تو کم ایمان او هغه ایمان سره نور دا ایمان زیات شي سبب زیادت نه مراد زیادت په تو لونو کې شو الته یو لبد لونو د جذباتو د جهادو د تغلیب چې موږ غلبه حاصله کو د شهادت او د یزداد ایمان بل رنګ وسره راغی هغه د الله حکم د استقامت د صبر د حلم دی ویګه او یا قبل د شاه ولی الله جواب وکړه یزداد ایمانا مع ایمانهم أنت مؤمن به بيعت على الجهاد عمره وورسلل دلتوس مؤمن به سجيشو ريورس جير مؤمن به سجيشو لك مخ فشارة تاو شي وركي بيلا غرب بس مخ فمانا توجه بيلا غرب وركا دا زيادت باعتبار مؤمن به سجيشو ننگا دي لك زمان كذا والبسيرة سمل كم يولي زدناهم هدن دا سورة كهف كري سیم کې دی سورہ کہف په سیم کې پاره کې راځي په سم کې راځي په دې لسمه کې سیم رکو دا نه سیم رکو دا په لسمه رکو نه دا لري سورہ کہف کې دوه مې راوځي نحن نقص عليك نبأهم بالحق وبتكيرا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وزدناهم مراد تنا استقامت او بصیرت تے ایمان ہوتا ہے
زیدنا یو نقطه دې کې واچا د امام بخاری رد چونکی په مرجئه او د په منری له کوڅه نو ګورتا امام بخاری وی ایمان اسلام تقوا دعا شرعت منهاج ټولیا او دې ایمان بل څه هدایت زو قوا ایمان بل څه هدایت بل څه تقوا ایمان اسلام هدایت تقوا ټول یو شی دی بابا دعا شرعت منهاج ټول یو شی دی چې کوم ایمان نه ته هدایت والے او د کوم ایمان نه ته شرعت والے او د کوم ایمان نه ته دعا والے او د کوم ایمان نه ته تقوا والے نو اخذم مانم چې مرکب د اعمالونه دي ام زمانم هدایت ته ویل کیږي عمل ته تقوا ته ویل کیږي عمل ته وي شرعت ته وي عمل ته وي منهاج ته ویل کیږي اخذم د ایمان کامل شو کامل ایمان خدای مرکب کړه کامل ایمان تصدیق تم وای کامل ایمان کمال د ایمان اخذم منم هغه به حسب الكيف والا کمال د ایمان او مرکب دی کمال د ایمان تصدیق تم وای عمل او ارکان د خدای منم د طرف د چار راغلي وزدناهم کم دې درکا دې راځي خطا شو انهم فتيه امنوا بربهم وزدناهم هدى ایمان پر راغلو ورسا توکل وزد ما افراد لرو وزدناهم هدى وربطنا عطف تفسير ده هدايت شو وربطنا على قلوبهم ظلم ولك استقامت نجورا استقامت اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها وقد قلنا اذا شططا ګور ایمان کې کوم نه زیاتې راغلي امت کا خبره کوي قالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها هم دقه تصدیق دقه ایمان دې نو مراد زدناهم هدى نسشي مراد شو استقامت او بصیرت ته مراد شو یو جواب دلته وایي بیازدادو وزدناهم هدى مراد استقامت او بصیرت ته لازم منم او بلدا دې کې خود زیادت ته هدایت راغی خود منم هدایت خود اعمال ته تجربه د منکرات ته داغي د زیادت او د نقصان خود په خپل قائل ما نه منم دا خبره چې ایمان هدایت دی ایمان جدا شي او هدایت جدا شي ایمان سبب د هدایت د صراط المستقیم دی ایمان سبب د هدایت د صراط مستقیم دی هدایت جدا شي او کته چې ایمان هدایت د بیا د ایمان نکم ایمان خلق شابته هغه شدت هغه کمال دی ایمان کمال وا نور د ایمان څه چې لکه کمال هغه زم مرکب غنم هغه زم فی زوجدا دی اعظم فی زیادت او نقصان قبلوی مخکدا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ودرګه ها دینه مخکې دینه مخکې دا کوم ځای کې راځي سورته مریم او سمسی بارکه ودرګه دا سوره ها تاسو ته پته ولګي لغونه سورته مریم کې کوم دی اخیرا نه رکو دا غادي ورا وزوته کې راخه قل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مدا زیادت فی الضلاله کې شو کنه شو فليمدد له الرحمن دا کبرای ولا خدای زیاتای من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مدا دوام ورکی په گمراه فليمدد له الرحمن مدا کې څه ویل کیږي دوام په چا باندې ولې دوام په گمراه مراد دی حتى اذا راوا ما يوعدون اما العذاب واما الساعه یا مرګ راشي یا قیامت راشي فسيعلمون من هو شر مكانا واضعف جندا من كان في الضلاله كفر مراد شو فليمدد له الرحمن مدا دوام على الكفر مراد شو دوام على الكفر مراد قرینه په شوا حتى اذا راوا ما يوعدون اما العذاب دنیا کې به خدای پاکي ملکی او خبر تا و اما الساعه یا قیامت دوام على فسيعلمون من هو شر مكانا واضح جدا هغه مقابل کې مسلمان ته وي ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ويزيد الله الذين اهتدوا مؤمنين دي مراد دي يزيد هدى دوام يزيد الله الذين اهتدوا هدى
اغا الذين اهتدوا په مقابله د من کان فی الضلالت کې شو اغا الذين اهتدوا په مقابله چا کې شو چا وسه د من کان فی الضلالت او یزيد هدن په مقابله يمدد له الرحمن مدد کې شو اغا گمراه دي گمراهي ولا الله وګدای دا هدایت یافته دي هدایت ولا خدای وګدای نو د یزيدنا مراد څه شي شو لکه بقاء على الهدايه شو وګوره آیت تسیاق سبق تو ګورن پته به لګي چې ټکی دی او چې لا تقربوا الصلاه وسکارا دي ورسره نه ویلي موږ په جنجال کې وایي ما کیروسته وایا او یا به جواب وکم حضرت چې پمارد نه دي کنه پچارت دي په مرجه او ابو هدایت راضي زیادت په اعمال او اعمال غیثم نه منینا او امام بخاری پر راځي ويزيد الله الذين اهتدوا هدى به امام بخاری لرا شاده په باندې هدایت او ایمان یو شی دی دا څنګه وې نو سوال کوا چې یزيد و ينقصو کې ضمیر اسلام تراجه دي او دلیل دې مطابق مدعوی سره نه جو دعوه دې زیادت د اسلام د فضیلت کی زیادت د هدایت دا دې جواب راکړه ٹھیک دعوه دې جدا شي دي دلیل جدا شي دي دلیل دې مطابق د مدعا سره نه جو الته دعوه کې د زیادت د ایمان او د دلیل کې یزيد الذين زیادت د هدایت راوړي څه کې دی وایي چې زما په ایمان او هدایت څه دي یو چې ایمان او هدایت یو چې ایمان کامل شو تصدیق مشي आवाज ځکه هدایت په اعمال سره راځي په ترک د منکرات سره راځي په تجنب د منکرات سره راځي نو بیا خو یو شی شو هغه د هدایت یاتي کمه خود نه هدایت کوي اعمال سره هدایت په اعمال سره راځي د هدایت کولې مرتبه دي یو هدایت د کفر نه ایمان تا او بل هدایت د اعمال صالحه او د فسق نه هغه بل مرتبه دي هدایت کو چې څومره دی ورپسې برخه اسمان ته نه کویږي په خبره هغه طرق موصله چې هغه کمال ته سړي رسي هغه ته هدایت ویل کېږي نه کویږي په خبره ایصال الى المطلوب قراءه الطريق او بل څه ویل دي ایصال نو طریق خوري شي د دالر را تخایا نو لارې خودل دالي په هم په لار روان شه لارې خودل تري چنکی د مې خو جوړې لارې خودل تري موټر مې د تکرايونی و لارې خودل تري راځه مخ کې سیټ کې پرې یو فټافټ کې ورسوم چل دی ته په بل خان لري څو باور شي چې څو بدانی مې کې پاتې شي څو بیا پیاده روان شي دا رنګ ایصال مطلوب خطر جواز جنت لري د جنت درجات عالیه مشته هغه اعمال وایي نو حاصل د مسلې یو جواب خو ما مکمل نه وکړ دلته د هدایت ایمان سره مراد په ما ورته ناراض ده نه باندې چې هدایت او ایمان یو شی هدایت په اثر مرتبه دي سبب ایمان او قبل فرض و ایمان الفرض څخه ومنم دلته د هدایت نه مراد به شي الکا د ایمان نه هدایت ایمان کافر شي هدایت په دې دخل او بل جواب د خصوصي ما او د مقابل له والذین اهتدوا زادهم هدى ومقت وما جواب دي اذا مزمن زیادت په هدایت کې راغی هدایت او ایمان جدا شی دی نه منم چې هدایت او ایمان یو شی یو شی نه دی هدایت جدا شی دی ایمان جدا شی دی یو او قبل فرض وی منم در سره نو بیا د ایمان نه کم ایمان اخلم کامل بو اخلم يزيد الذين هداهم هدى ولي ذکر هدایت او اعمال تو دې منم در سره هدایت اعمال تو یو د اعمال دې زیادت د قائل د هدایت زیادت د قائل والذین اهتدوا زادهم هدى دا چا په مقابله کې دا کوم ځای کې لا یقول به خطوط د تروبات ورته محمد صاحب کې نه سیم سی بار کې او دې قدم روبا سو خیر تنګي گئی ما اخبار نما کې درست ها سیم روکو دا وکي دا استاد دلته وکي دا وتا دویم روکو اخر کې دي وکوت اوس کې دیکھو نشته ما مړه تاسو راوړل یا یو کس کما سره تاسو ناشته نه کار کوي دا دی راځي ورغه تاسو کېدا وکړه ودی اولئک الذین طبع الله على قلوبهم اولئک الذین طبع الله على قلوبهم بدل مهر دي واتبعوا اهواءهم
فعمل کې خواهشات بدل مهر دي واتبعوا اهواءهم فاعمالوا کې د خپل خواهشات تابع دي والذین اهتدوا زادهم هدى والذین اهتدوا دا مقابل لا طبع الله قلوبهم دي او زادهم هدى واتبعوا اهواءهم مقابل جو واتبعوا اهواءهم د اعمالو کې د خواهشات تابع دي او دوی زادهم هدى فاعمالو کې د الله تابع دي تاسو چې زیادت ایمان د کوم نه راځي مخکې راځو والذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ومقلقا والذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم نو زه خود زیادت د تقوا قائل ما د زیادت د هدایت قائل په ما د کوم نه راځي رد په مرجئ او راځي چې سر د اعمال قائل ندي او امام بخاری وی اعمال سبب د هدایت دي او د زیادت د هدایت دي او اعمال سبب د تقوا دي او د زیادت د تقوا دي اته په دې سوچو کې تاسو کنه دې دلیل کې هدایت او تقوا وروړي او دعوه د ایمان ده نو دا خو مخالفت راغی له دلیل د منتعا سره نو زه به جواب وکم چې د پنځه باندې ایمان او هدایت او تقوا یو شی او کوم ایمان چې هدایت تقوا سره وشي هغه نه کوم یو ایمان مراد دی اوس هغه کامل ایمانداری د زیادت خود قائل ما مرکب ضمن د اعمالو خلاص جو خبره ويزداد الذين امنوا ایمانا دا کته ويزداد الذين سورت مدثر نے سیم سپارہ کی مزمل نفس سے اول لوگو آخر کے دے ہاں دے دا وقت کے رو سو وہ وقت کے رو جبلی سوئی علیہا 19 وقت کے رو سو علیہا 19 اور دی سوئی مکی مشرکان تا جدا آیت ورسید کنا یو وی دا دی اتل دا سو دا پارا وزکا پیشن او دا یو په شریکه بتاسو دا یو پر اشتراټینګه کی په دوزخ نور لز برشتي دي یو ظالم خر بچی پکې سوې وی اتلس لخذ کافیم ذبه د لقابو کو تاسو ته بشری یو نه قابو کوله د استهزاء وکړه الله وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه وما جعلنا عدتهم كنلت الا فتنه للذين كفروا کافرانو د پاره فتنه شوا وېزمای دا عذاب شو ولا ور استهزاء دا پرشتو سره خر بچي یو پرشتي عادیات تباکل پرشتو له الله کوم قوت ورکستا پلار مغي پلاران زر یو دې کام ورته نه کېده دې نو سړي اوس ورکه نو ورته دې سره دي ورا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ليستيقن الذين اوتوا الكتاب زكاغي تبتر يهوديان او تجداغي كتابونو کې موږ کې نور لسي ويزداد الذين امنوا ایمانا ويزداد الذين امنوا ایمانا ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون الذين سمرات دي عدم ريب شو څه مراد شو چې کوم حکم نازل شو عليها 19 قسم نجي دیکھیں مطلب عقیدہ مشرکانو پشان استهزاء نه کو اهل کتابو من دوار پر خپل دین کلک او دین ولر دي استقامت شو یا زیادت په اعتبار رجا سره شو هغه استقامت ته واخلا یا زیادت په اعتبار د عموم به سره شو لیستيقن ما تقولوا استيقان جدا شی دی مولانا او ایمان څه شی دی لکه ایمان شری و د استيقان معنا خپل نسخي ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون د کافرو د پروپاګاندا د وجه نه ودی په ایمان هیڅ تزل ناراضي نو دوام علی الايمان مراد شو رب ناراضي نو مراد څه دی شو دوام علی الايمان ور آیت تقبل وګوره وما جعلنا عدتهم الا فتنه للذين كفروا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين امنوا ايمانا نقاط تفسير ده وګوره ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون عدم استقامت على الايمان مراد ما كده
ويزاد الذين امنوا ایمانا استقامت بعد تطمئنوا زمو ایمان کی کوله رہ بن راضی او یادا یدی ایمان نکم ایمان مراد شو په اعتبار د مؤمن به سرا کم آیت راضی به منو او یو مغوایا چې شدت ایمان نور مر سره کلکیږي نورم کلکیږي یا په اعتبار د نور سره یا سکینه سره غمانه کوا یا ایمان کامل اخلاق وقوله عز وجل ايكم زادته هذه ایمانا دا قول عز وجل په بعض نسخو کې نشته دې اعتراض نه ورته او چې کم کې شته نو دی والی وې سو کوئی مالا سب دبره دا جواب بیکاره جواب ودا دا مخکنیت مشهور ودا غیر دوست خبر لنډه خبر دا چې تقانون په عبارت دی پکې ولګو ايكم زادته هذه ایمانا دا کوم دی توبه اخر کې جی لک صبر کوا زما څومره ده جناب تو توبه اخر کې وکیل ورته دا دیږي واذا ما انزل سوره بس ورسول خپل وګورئ واذا ما انزلت ما زایت سوره ومنهم من يقول ايكم زادت هذه ایمانا فاما الذين امنوا فزادتهم ایمانا ولهم يستبشرون نو چې یو سورۃ نازلی کی باغی ایمان د زیادت په کوم اعتبار شو مؤمن به اوه پر سانتری حج وکنا واذا ما انزلت سوره ومنهم من يقول ايهم زادت هذه ایمانا فاما الذين امنوا فزادتهم ایمانا وهم يستبشرون دا زیادت په کوم اعتبار شو مؤمن به ورپسې دا واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم ابو مخکې ای سورتونو باندې ایمان نو پدیم نه راوړي صریح د جناب چې دینه مراد زیادت په اعتبار د مؤمن به جوار صورت او کافران منافقین بلکې کافران مراد دي هغه مخکې مو نو زادهم رجسا نو سم ایمان راوړل دا مخکې راځي کوم دی فاما الذين امنوا تقوم بكذا فزادهم فخشوهم فزادهم دا سلوره مدور کتاب در تراو صبر کوم الله خیر دی خدای به خیر کی ز بیمار ان جن تنگی گندو تنگی سب صورت سلوره مدل ترلو برا ربع نفس دی نصف کی شروع کی گئی بس وقت را دا وقت را واقع دا شو چې په احد کې خو یا کسان صحابه کرام شهیدان شو د دنیا زخمی شو چې ابو سفیان لاړ یو ځای لور ته درا بچناغي واپس ورزو دیو په مړو خپلو کې او زخمونو تړلو کې به عمله په کومړ دی دا غزینا نو پیغمبر هم د چالو نو عليه السلام به سو پر اثر مرګري کې موږ ورپسې دی بیا راضي یا بر اثر نه دي موږ ورپسې ورزو نو یو طائفه تیار کوي چې تر دې زخمونو ورپسې نو چې ابو سفیان ته پته ولګي چې تاسو خو سوجونه کوي زیرا دې غیفای در پسې راځي نه غل المکیتا وقوس کېدا الذين استجابوا لله والرسول الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصاب قوم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم من بعد ما أصاب القرح زخم رسيدل دي او بیا چې وت الله او رسول اعلان کوي ذا نباسي الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم وتسوي إن الناس قد جمعوا لكم خلق خددا اغي ابو سفيان نورم ځان برابر کو لخر جمع کو بخشوهم ځان دی وساته فزادهم ایمانا دې خبره ویل ایمان زیات دته کې د ایمان د زیادت ته مناسب دی جوش جهاد جذبه جهاد او توکل علی الله اغه نفس تصدیق نه چې مخکې په پیغمبر ایمان کم اوس په زیات شو اغه نه دی مراد او مخکې په خدای ایمان لګوندې ضعیف او زیات شو څه دی مراد شو
توکل زیادت تمرا سے جو توکل سمانا جوش جذبے جہاد فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل حسبنا الله وربط الله على الهلال چې ابو سفیان ته پته چې موږ خلاص وجو خلاص دا ډیر ورسېدل نو بده بنو تخته نو الته دي تجارتونه وکړل نو بلا مال یو غټو هغه علاقه کې او سره د مالونو واپس مدینه منوره ته راغله فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يقصدوا واتبعوا رضوان الله وذلك ذو فضل عظيم نو مراد د دې زیادت تکم زیادت مراد شو فخشوهم فزادهم ایمانا مراد نتیجه شو هغه جوش او جذبه توکل علی الله حقته مراد شو او کته چې نه مړ نفس ایمان دی نو ټیک ته قائل ما او د ایمان نه بکم ایمان واخله او امارت نری په مرجئه او د مرجئه ولې ځکه دغه زیادت ته سبب برکت راغی د دې په برکت چې دی فورا روان شو ورسره زه هم ته نه قتل پاسېدل نو دا اعمال دي پیدا او رسول سبب د زیادت دی ایمان وګرځیدل د څنګه چې اعمال پیدا نه راځي مخکې راځي بل کم دی سورہ کدا سورۃ احزاب کې دي سمجھے دي داري مارا وا سمجھے دي دویشتما دویشتما سمجھے دي ولما راى المؤمنون الاحزاب لیکن من کیوں دے کہ اذ جاءوكم من فوقكم دیکھیں نشي روانو دیکھیں دا دې ګوره وکي دغه اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون اولئك هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا لذر کافر غیر مسلمانان او بالکل په مدینه طاقت تدوینو دي خندق ځان لکنو له غریبانو مسلمانانو په سخت یخنه کې اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا بګه دا خبره شوي نو دلته توي ولما راى المؤمنون الاحزاب منافقینو پروپاګاندا جوړ کړي دشمن راغی او ځل کې ولې پیدا کول شروع کړ مؤمنانو سوي اذ راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله مړه دا ټول به کرپو کوي دا ټول به څنګه کرپو به دا غنیمتونه به اخلو ان شاء الله او د پیغمبر حکم دې خبر کو خندقو کنه ورته کویګو هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما ورسې چې لکه ایمانا اقشی مراد استقامت علی الدین تسلیم ورسره انقیاد ایمانا سره لفظ جراغي تسلیما او چې ایمان سره لفظ تسلیم زمانہ ایمان کامله انقیاد ظاهری ورسره دی انقیاد ظاهری راغی تسلیما د ځل امراغه ظاهر امراغه وای څه په خبره نو مراد اغه نمز شي شو اغه توکل علی الله استقامت علی الدین اقشی مراد شو بس خلاصہ شو وما زادهم الا ایمانا وتسلیما زیادت بچا کې شو استقامت علی الدین کې شو هغه توکل علی الله کې شو او یادا چې تسلیما په قرینه را چې د ایمان تصدیق نه مراد اعمال ورسره مراد دي تسلیما اعمال ورسره ځکه تسلیم انقیاد ظاهری ته یو باطنی ته اعمال مراد دي او کوم ایمان سره چې اعمال لا چې هغه کوم ایمان وي مولانا صاحب ایمان کامله دا غي د زیاده نقصان د قائل امام بهر کې دا خو هغه نصوص د قران شریف او د کې اوس آثار دي زما په خیال پرې به اکتفا وکړه آثار به سوال کوي تک پېنه شي نو ذکر